الله جل جلاله انسان د فارچره د صبر متعلق بیان کړی دی او فرمایي چې یا ایها الذين امنوا استعینوا بالصبر والصلاه، یعنی ایمان ولو تاسو چې دی د الله جل جلاله نه مدد غواړي په صبر سره. یعنی صبر یو داسې عظیمه ملکه ده چې د هغې په وجه باندې انسان چې دی ډېر لوی عظیم الشان درجې ته رسي. یعنی مقصد او غرض به دا شي چې صبر څه چیز دی. صبر د دې درې اقسام دي. یو ته چې دی صبر علی الطاعات وی، دویم صبر عن المعاصی ده، او دریم صبر یعنی صبر علی البلاء. یعنی صبر علی الطاعات چې دی د الله جل جلاله په تمام احکامات باندې صبر کول. د دې په ذریعہ باندې الله جل جلاله انسان ته ډېر لوی صبر کوي. یعنی الله جل جلاله انسان ته حکم کړی د مانځه او د جمی چې دی ډېرې اوږدې شپې دي او انسان چې دی مانځه ته رافاصلې کې د مانځه نه مخکې چې دی اودس کول دي. په یخو اوبو سره چې دی اودس کول دا چې دی د الله جل جلاله حکم د طاعت دی. او چې کوم انسان په دې باندې صبر کوي او دغه اودس کوي په اوبو سره، الله جل جلاله دته چې دی ډېر لوی صبر کوي. نو دغه شان د الله جل جلاله په طاعت باندې صبر کول دته صبر علی الطاعت وي. بل مثال پیدا شي چې د اوړي چې دی هغه لنډ شپې دی، یو انسان چې دی هغه د خوب نه ډک انسان د سحر مانځه لپاره راپاسي. نو دا د الله جل جلاله چې کوم حکم او امر دی په هغې باندې صبر کول، نو دا اولنی د صبر چې دی قسم شو، یعنی صبر علی الطاعت. دویم د الله جل جلاله د تمامو چې دی د هغه حکمونه چې د هغې الله جل جلاله موږ ته منع فرمایلي ده، یعنی د تمامو ګناهونو ځان ساتل او په تمامو ګناهونو چې دی ځان لري ساتل، دی باندې چې دی دا کم صبر دی. دی ته صبر عن المعاصی وی. او د هغې سره سره چې دی صبر علی البلاء دریم قسم. نو صبر علی البلاء د الله جل جلاله د طرف نه په انسان باندې د څومره امتحانات راځي، په تمامو امتحاناتو باندې صبر کول دې ته چې صبر علی البلاء وي. یعنی یو واری نبی علیه الصلاۃ والسلام ته استاد رالی د حضرت زینب رضی الله عنها د طرف نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور ده، او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې هغه استاد وي چې تاسو نوسی یند زینب رضی الله عنها زوی بیمار دي او هغه تاسو الته غواړي چې تاسو راشئ او چې دغه لور ټیم چې دا تاسو سره پاش او د خپل مصیبه ویني. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فتح داوا چې آیا دا چې زدغل تلاړ شم نو دا غم به سیوا کیږي. نو دا غي د وجه نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لا نړو دوباره استاد راولېګو او دوباره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دراتلو حکم فرمایو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دوباره چې لاړو چې کله د زینب رضی الله عنها زوی خپل مصیبه غي کړو چت کړو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فتح ولګیدل چې هغه د مرګ آثار دي. د مرګ د آثار په وجه باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په غي کې چې هغه وفات شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ټیم کې چې وچړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام د چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایل چې د الله رسول تاسو هم جاړئ، تاسو هم ته دا فرمایلی دي چې آیا تاسو یعنی په تمامو امتحاناتو باندې صبر کوئ. یعنی چې په کوم انسان باندې چې امتحان راشي د مرګ په مثال سره، یعنی انسان باندې مرګ راشي که هغه زوی وفات شي، بیبي وفات شي، مور والد صاحب وفات شي، نو دې باندې چې غم کول نه دي پکار، بلکې دا د الله جل جلاله د طرف نه دي. او کم څه چې د الله د طرف انسان ته میلاوي دا به د الله طرف ته او تاسو هم جاړئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې زه نه جاړم بلکې زما د زړه جاړي. ما ته دې خبرې نه تاسو نه یې منې کړي چې تاسو غم مه کوئ، بلکې د دې خبرې نه ما تاسو منع کړی چې تاسو هغه واویلا هغه جړاګانې مه کوئ چې زنانه پکې خپل مخونه وهي او دغه شان هغه چې جړا مه کوئ
دا غي په وجه باندې چې دې مړی ته چې دې تکلیف رسي لیکن د زړه په جړه باندې چې دې څه نشته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دغه ټیم کې صبر وکړو دغه صبر ته چې صبر علی البلا یعنی په امتحان باندې د الله جل جلاله صبر کول د صبر درې اقسام بیان شول اولنی صبر علی الطاعت د الله جل جلاله فامر وحکم باندې صبر کول دویم چې صبر عن المعاصی یعنی د تمام ګناهونو ځان منع کول او صبر کول د صبر عن المعاصی او دریم صبر علی البلا د الله جل جلاله په تمام چې امتحانات باندې صبر کول د صبر چې علی البلا ویل شي